دا خپل بچی په کنټرول کې کوي، دا خپل لوریانې په کنټرول کې کوي، د دې خپلو زنانو نه دا موبایلونه واخلئ. یو راغی رجی زما لور ده د دنیا پیسې مې په خرابې کې، بالکل دنیایي تعلیم پې لګې دی، زه حاصلوم او بالکل ترقي نه کوي، ورځ ورځه په ښکته باندې روانه ده. زر هغې ریزلټ وګورم نمبر یې ډېرې زیاتې کمې راغلي، زه استادانو سره کینم چې زه دا دومره لوی لوی فیسونه د ده خلاصوم، زما دا لور څه حساب دی؟ او ورته وایي محنت کوشش موږ ورسره کوو چې ستا لورې خپله نه کوي، د هغې خو موږ نه یې ذمهوار. دلته دا ټولې زنانه نمبرې حاصلې او د هغې نتیجې بهترین ریزلټ راځي، او ستا د لور ریزلټ کمزورې راځي، خو ستا لور کې به چلي کړ. په الله یقین وکړئ د هغې تفتیشات شروع شو، والله د دې لور د کمرې تالاشي شروع شوه. د لور په کمره کې زما محترمو د بیډ او د فوم د لاندې نه 2 ګوتې موبایل راووتو، او په هغې کې چې کم میسجونه او کم وخت دې زنانه په هغه موبایل کې خراب کړی. ما او تا به د خپل لور خور نه خبر هم نه وي، هغې به د بل سره رابطه جوړه کړې وي. والله که زما عزت ته به وګوري، والله که زما غیرت ته وګوري، والله که دې خاندان ته وګوري، به بېرته جاړه، زه به هم جاړم ته به هم جاړې. وایي نصیحت په عاشقانو اثر نه کوي، نصیحت په عاشقانو اثر نه کوي. بې مه ملا له بوزه، مې پیر له بوزه، بس اوس د ځان خیر غواړه چې څه به کېږي. مخکې ورځو کې څه زنانه ماله دلته رالي، یو جنۍ راوسته، زه د چا نوم نه علم، خو زه اصلاحي میسیج ورکول غواړم چې زمونږ نورې خویندې میندې، زمونږ نور نوجوانان د دې لوی نقصان نه بچ شي. نو زما محترمو هغه جنۍ دومره شرمول لا اخستی و، پلانکې هلک مې خوښ دی، که هغې له مې نه ورکوي والله ځانم وژنم، دا کوم هغه کوم، تاسو هم شرموم تختمه. پلار غریب راته په ژړا شو، خویندې په ژړا شوي. قاضي صاحب موږ عزتداره خلک یو، دا مو شرمۍ لګیا دی. او هلک چېرته د بلې علاقې نه او د بل کلي نه راغلی دی، چېرته په جنج کې او په واده کې چېرته یو نظر سره زما عزتمندو هغه ما مخې ته کېنوله، حالانکې د دنیا مولیانو د دنیا خلکو لی بوتلې وه، خو چا ورته ویلي دلته یو 11,000 لینډ دی، هغې لی ورولئ. انشاءالله ورته لږ نصیحت وکړي که چېرته الله یې پر راس باندې راولي. زمونږ خبره انشاءالله د الله په فضل سره فکر نبی جس کے سینے میں ہے جہاں بھی مرے وہ مدینے میں ہے، فکر نبی جس کے سینے میں نہیں وہ مدینے میں مرے وہ مدینے میں نہیں. هغه فکر سره مې ورسره یو څو خبرې شروع کړي، ورته یم خورې واوره، کلاو غوږونو باندې واوره، خوښه ستا ده، مشوره زما ده. زه درته ویم چې دغه نقصانات به ستا مخې ته راځي، دغه رونه دې ناست دي، دغه مور دې ناسته ده، پلار دې ناست دی، خویندې دې ناستې دي، بالکل نن به فیصله وشي، تا به دې هلک له ورکي. خدا راته ووایه چې سبا د خاوند په کور کې پتا هر رقم تکلیف و، هر رقم ظلم او زیاتې تا سره کېدو، بیا به تا سره پلار نه ودرېږي، مور به در سره نه ودرېږي، رونه به در سره نه ودرېږي، خاندان به در سره نه ودرېږي. وجه څه ده؟ تا په خپله خوښه واده کړی، ته وایې پلار نه پوهېږي، مور نه پوهېږي، ته پوهېږي، بس بالکل صحیح ده. یو خبره. دویمه خبره، دا زنانه د زړونو نه ډېرې صفا وي، ډېرې زر دوکه کېږي، دا د کسې پختۍ نه پیدا دي، دا ناقص العقل دي. د دې دپاره د خور دپاره الله رور پیدا کړی دی، د لور دپاره الله پلار پیدا کړی دی، د یو بچي دپاره الله پلار پیدا کړی. دا به دوی سره مشوره کوي، داسې حکم کو نه کم، دې کې به زما خیر یو که شر وی، نو مشوره وشورا بینهم. الله قرآن کې فرمایي تاسو خپلو کې مشوره کوئ، یو کار تاسو کوئ هغې مشوره. نو ما ورته ویلې خورې تا خو د زړه نه لګې صفا مینه د دې هلک سره کې، خو د هغه هلک نه ته خبره نه چې هغه تا سره په زړه کې څنګه دی، تا سره د زړه نه مینه کوي او که نه د ژبې په سر لګیا دی، دې نه ته خبره وایي نه. ته مخکې ورځو کې یو جنۍ د یو خپل محبوب دپاره پلار پرېښوستو، رونې پرېښوستو،
قام قبیله کور هر څه پرېغوستو وتښتېده کراچۍ ته لاړه هغه هلک په کراچۍ کې کرایي کور وله ونیولو او زما عزتمندو دا جنۍ په هغه کرایي کور کې دیره کړله یو میاشت بعد هغه هلک د هغه کور نه وتښتېدو او هغه جنۍ غریبې تنې تنها په هغه کور کې پرېښوسته ما ورته ویلي چې لاس مات شي غاړې له راځي زما محترم یو میاشت بعد دا جنۍ غریبه د هغه هلک پسې ګرځي خپل خاوند پسې ګرځي وګرځېده هلک یې پیدا نه کو د هغې نه پس را روانه شوله او زما عزتمندو خپلې علاقې ته راغه خپل کور ته راغه په خپل بیټک کې د یو کټ لاندې پټه شوله یو رور پې خبر شو بل رور پې خبر شو زما محترمو بیا خو پښتانه هم پښتانه وي بیا خو غیرت هم غیرت دی چې زما استا لور خور یو میاشت زما استا د کور نه بهر تیر کې بغیر اجازت تللی وي ما او تا به د هغې انجام څه جوړو زما محترمو یو څو ورځې پس خبر راغی هغه جنۍ د یو پیلر پسې تړلې وه او دومره وویشتله چې د جان پهچان نه ویستلې وه د ځان دشمنه مه جوړېږه قسمت تقدیر وی په تقدیر چې دې سلیک وي بل به نشي کومه شپه چې دې په ګور وي کور به نشي ستا په تقدیر چې الله څه لیکلي دی به تا ته ضرور میلاویږي تادي مه کوه هرس مه کوه د هغه جنۍ د سترګو نه اوښکې روانې وي ما ته وایي مولانا صاحب تا خو زما سترګې کولاوي کړي زه به نن نه پس د خپل رونو مو مخې ته به نه راځم د خپل پلار مخې ته به نه راځم څنګه زما رونو مشوره څنګه زما رونو زما مور و پلار فیصله وکړه ما ته هغه فیصله قبوله ده